د سنو سحر. جی قدرمن اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم پروګرام د سنو سحر کې ز خالد خان مومند یم. نن په پوره نړۍ کې څنګه چې موږ وړاندې خبره وکړله چې د صحت یعنی د ذهني صحت عالمي ورځ مانځل کیږي. په دې لړ کې نن موږ ټلیفون د لارې موږ سره ګډون کړی دی کائنات سرور څوک چې کلینیکل سایکالوجیست او دا وخت پیښور یو شخصي هسپتال کې چې کم دی الته لګیا د کار کوي. دا نن چې کوم ورځ مانځل کیږي میډم په دې حق لراته تاسو وایي زموږ ګران اوریدونکو ته وایي چې نن دا ورځ ولې مانځل کیږي، د دې مقصد څه دی؟ ٹھیک ده. څنګه چې نن 10 اکتوبر دی او دا په پورا دنیا کې د ورلد منټل هیلث ډے سلیبریټ کیږي. د دې لپاره کیږي چې د خلکو ته د دیسیز اویرنس راولي چې خلک څنګه خپل صحت چې دی مطلب فزیکل هیلث ته جسمانی صحت ته څنګه امپورټنس ورکړي، څنګه هغې ته خلک توجه ورکړي، د کرنګي خپل ذهني صحت ته هم توجه ورکړي او دا هم مطلب وګړي چې دا هم ډیر ضروری دی او دې کې چې کوم بیماریاں موږ ته کیږي نو هغې ته هم هغې توجه ورکړي او د هغې علاج لپاره روزي. او څنګه چې زموږ خلک شرم ګڼي په دې خبره کې چې چاته ویلی نشي چې ذهني دباو یا ذهني بیماری ده او چاته ویلی نشي، نو دې لپاره دا ورځ سلیبریټ کیږي، مناویږي چې خلکو ته دا اویرنس ورکړلی شي چې د خپل بیماری باره کې خبره وکړي. صحیح، ډیره مننه. دا راته وایي چې دا وخت مونږ څه ګڼلی شو چې یو تندرست ذهن چې کم دی هغه مونږ څه ته وایو، یا د ذهني بیماریانو چې کم شکلونه دي نو هغه کم دي؟ که تاسو لږ وضاحت وکړئ. څنګه چې نن سبا خو تاسو کم حالات ګورئ زموږ خواشه کې ډیر مطلب داسې بیماریاں دي کم د وجې نه نور مطلب نن سبا څنګه حالات دي انسان ذهني دباو کې چې راشي نو هغې کې نن سبا خو چې په کم زیات دی نو ډپریشن او انزایټي داسې دی چې هر دویم کس ته څه نه څه وجې نه ډپریشن او انزایټي دی اور هغې مختلف وجې کېدي شي، یا خو انسان چې دی په ژوند کې داسې څه واقعه شوې ده چې هغې وجې نه دی دغه ته لاړو، یا د حالات چې نن سبا څنګه دي د هغې د وجې نه شو، یا پیدایشي طور پورې د انسان دماغ داسې وي چې کمزوري وي نو هغه مقابله نشي کولی د ژوند کم دا مشکلاتو سره، نو هغې د وجې نه د کرنګې بیماریانې مخې ته راځي. اسی که دا ډپریشن یا انزایټي که دا تاسو لږ په سمپل ورډز کې یا په اسانو پښتو ټکو کې زموږ د اوریدونکو ته یا کتونکو ته ووایي چې دې علامات څه یا د دې سمپټم څه کله موږ ته به پته لګي چې زه د ډپریشن ښکار یم یا د انزایټي ښکار یم؟ بالکل ډپریشن لکه داسې دی که نه آسان لفظونو کې تاسو وایي لکه چې د خفګان بیماری، لږ ډېر خفګان خو هغه صحیح ده که نه ژوند حصه ده، لږ ډېر خفګان خو راځي، خو چې کله مسلسل په ورځ کې 24 ګنټې ستا زړه خفه وي، ستا چا سره ناستې پاستې ته زړه نه کېږي، ستا د ژوند نه بالکل هغه وینه ناامیدي وي درته، هیڅ درته نه ښکاري، ته وایي چې بس ځان لدی یم او نه دې ما سره څوک غڼېږي، نه دې ما سره څوک خبره کوي، نه دې زه چا سره ملاویږم. لکه هغه څیزونه چې کم د دې بیماری نه پیله چې کم به تاسو انجوی کول، کم به تاسو له مزه درکوله، کم نه به تاسو لطف غشتلو، اوس تاسو هغه خوند نه درکوي. اوس تاسو باندې هر څه بد لګېږي او ته وایي چې به زه د یو سایډ ته ناست یم او ما سره دې څوک نه خبره کوي. هغه کم مطلب که نوکري کوله نو نوکري کې زړه نه لګېدل، کم سټوډنټ وي نو په سبق کې زړه نه لګېدل، لکه انسان غواړي چې زه وکم خو هغه کار ونه نه کېږي او بس بالکل هغه وینه زړه یې مړ وي، هغه ژوند کولو ته یې زړه نه کېږي. دا کرنګ همدغه موږ سره دویمه کومه بیماري ده، موږ ورته وایو انزایټي، مطلب بېچیني، ګبراهټ. لږ ډېر یره خو هر انسان ته راځي که نه، خو لکه دا یره چې کله د 24/7 لکه 24 ګنټې ستا باندې یو یره وي د یو وارخطایي په دغه کې ته په سټیټ کې ته نو لګاتار تا ته هیڅ بې څه یره کېدل، هغې کې بیا مختلف قسمه یره کېدي شي، څه خلکو ته د مرګ یره وي، څه خلکو ته د څه څیز یره وي چې څه ونه شي، نو لکه مختلف قسم دی کې بیا بیماریانو کې دننه هم د دې حصې شته دی. نو زمونږ اوریدونکو کې چاته هم که داسې لګېږي چې مسلسل یو میاشت نه 2 میاشت نه د هغې هم دغه رنګې کیفیت دی، نو پکار دی چې هغې لاړ شي خپل خواشه کې که کم داسې دغه وي ماهر نفسیات وي چې هغې سره دې باره کې خبره وکړي، دا موږ سره هم د دې ساین وي، د دې نښه وي چې دا انسان څه ذهني دباو کې دی.
په دې کې یو بل خبره هم ده چې کله موږ داسې د ذهني دباو یا د پریشانی سره مخ کیو نو موږ زیاتره د نشي یا سلیپینګ پیلز عام خلک ډیر استعمال کوي. نو د دې بیا څومره نقصان کې دی شي یا د دې لپاره څه پکار دی د مخنیوي لپاره؟ خبره دا چې کنه چې سونه مطلب تاسو هغه علامات چې زیاتېږي لکه دې کې دا چې خوب نه راتلل، هغه خوراک یا خو حد نه زیات کول یا بالکل کول نه یا بالکل خوب نه راتلل، نو انسان هغه خپل وقتی طور پر هغه خپل هغه علامات سره مقابله د لپاره خپل د نشه اور ګولیان خورل یا دغه کول دي سره مقابله کوي، خو هغه د دې علاج نه دی، هغه وقتی طور پر خو دې له علاج کی خو هغه بیماری خداغه ما غلطي دا خو سره نه حل کیږي. یو بل خبره وزه دلته دا کول غواړم چې زموږ خلکو ته دا ډیره غټه یو وی موږ ته وایو کنه یو د سوچ جوړ شوی دی کته د اعصابو د لپاره دوايانې استعمال شروع کینو ته به ټول عمر هغه ته عادت شي. بالکل دا هیڅ خبره نه ده چې تاسو به ټول عمر هغه دوايانو ته عادت شي. دا لکه څنګه چې بیماریان وي موږ ګورو که د تاسو په کم دغه معنی درجه معنی بیماری نو دا غ درجه مطابق موږ دوايانې ورکو او دا او چې د اعصابو دوايانې چې دی هغه د دوايانې نه دي چې وقتی طور پورې کارو کی هغه لګ ټیم علي موږ کم از کم 3 نه د شپږو میاشتو پورې ټایم ورکو مریض لا چې کم از کم ته دا دوايانې خوري چې ستا هغه کم اعصابو باندې تکلیف دی نو هغه دې سره خشي. نو دا هم د زموږ د خلکو ډیر خیر ټول نه پهله خو راځي نه هغه ته لګيږي چې دا یو ډیر یو د شرم خبره ده چې ته د اعصابو ډاکټر لځي او د خپل اعصابو په اړه کې خبره کې ځکه چې زموږ بیا پښتنو کې سپیشلی خلک ورته سوي بس دا خلیونی شو او کدا اعصابو ګولې دی خورنه بس ته خلیونی نو زما هر ځل په منټل هیلث دی باندې په دې عالمي دین باندې دا خبره ای چې دې کې هیڅ د شرم خبره نشته دی. صحیح کتا سو زئی بار کې خبره وکي خجی تاسو د دوی خبره وکړه چې دوی خوړل پکار دی دا داسې نه د چټول عمر بخوري خو د دوی سره د ذهني بیمارو علاج کم دیغه په سیشنو کې می نو که تاسو په ایله غرنا واچو چې هغه څنګه کیږي بالکل هم داسې د څنګه چې موږ سره ماته ستویل کنه د بیماری چې صحت پورې د اغه باندې ډیپند کوي هغه خبره یې ساره دی په لکه څه بیماریاں وی کنه چې کم لکه صرف دوايانو سره ټیک کیږي نو آی چې بیا موږ ته شه دوايانې ورکو څه بیماریاں داسي چې هغه دوايانې هم ورکو او ورسري سیشن کم ته موږ کاونسلینګ وایو کم کې موږ بات چیت په ذریعہ خبرو په ذریعہ باندې هغه مسله حل کوو نو هغه کې دوايانې وی او دا کاونسلینګ سیشن وی او څه بیماریاں داسي وی چې هغه کې د دوايانو ضرورت وینا هغه کې ته صرف سیشن والے مطلب واته شپږ د سیشن والے کم دې د 20 نه 30 منټ یو سیشن وی کم کې یو تھراپیست وی سایکالوجیست وی هغه سره تاسو خپل مسلې ډیسکس کوي او د هغه حل وباسي ځکه چې کله انسان ډیپریشن کې وي یا د ذهني دباو کې وي بلې کمې بیماریاں نشوي نو هغه کې مریض چې دی هغه ته ماته څنګه ویل چې امید نه ښکاری نه امید وي هغه تخکاری چې اړو بس ټیک نشي اکثر موږ له مریضان راشي کلینیک کې نه وي میډم زه به ټیک شم او ټیک ونشم نو موږ ته وایي موږ دلته ولې ناستیو موږ کو ناس دلته د ستاسو د پاره یو خو دا چې د نور بیماریانو په شان د اعصابو بیماریاں نه دي چې یو هفته نیم کې به ټیک شي هغه وخت علي او مطلب خپل ټیم سره هغه بیماریاں نه ټیک کیږي. صحیح تاسو ډېرې ښې خبرې وکړلې خو اخیره کې صرف دا یو پوښتنه کوم چې کم زموږ د وخت پروګرام چې کم دی هغه نارینه سره په کورونو کې زنانه موري نو کم زنانه په کورونو کې دا وخت د بیمارو سره دغه شان ذهني تناو ښکار دي مختلف وجوهاتونه په خپل توګه باندې هغه څنګه کولای شي چې ځان دغه تناو یا دغه پریشار یا دغه پریشن نو باسي. بالکل زه خو زیات تر مال چې کمی زنانه مریضان راځي نو اغه ته داسې لګي چې کبزدا بیماریاں نشو ځان کټ تکي یا بالکل ځان یو سایت تکي. صحیح زور ته داوم چې بیبي دا داسې بیماری نه ده چې یا ستا ماشوم شوی دی یا د ستا اپریشن شوی دی نو ته په کټ باندې سموده سملې نو د ستا بلګ خواله راشي. صحیح دا داسې بیماریاں دي چې ته سمره مصروف وای دي چې څومره ستا پام بدل وي ټیک د تامانه د کور کارونه دي تامانه ډیر ټینشنونه دي خو ته کوشش کوه چې ژوند کې فکر کې سدسه سرګرمیانه سدسه اکټیویټیز ځان له وګوري چې ستاره سره مازغه ریلیکس وی لګون د ستا پام بدل وی نو هلف ستا خواله راځي خو چې نه ته دې سوچونو تکینه او سونه ته دا سوچونه کوي او سونه ته ته پام کوي ته ځګیا ځان نور خرابې پاغه باندې نو زیات نه زیات کوشش کوي چې واک خو کم از کم ضرور کول دي زموږ زنانه بالکل ایت لګي بس دا کارونه کو کنه نو وردا واک ته کنه مال چې اکثر شي نو تی بي بس کار کوم کنه
نو دا کار خو بیل سیز دی کنه، خو ځان د پاره ژوند کې یو لس شل منټه راویستل ډیر ضروری دي چې هغه کم د ستاسو ذهن ډیر ستړی شوی دی کنه، نو چې هغه هم لږ په آرام شي، په سکون باندې شي. صحیح. همدارنګه چې کم دی په دفترو کې زنانه او نارینه یا هر یو کس کاغه مطلب مونږ انسان خبره کو هغه کار کیو په کار باندې هغه باندې ډیر زیات برډن شي، بوج شي، نو هغه وختي تور څه په کار وي داسې همدغه کنه چې څنګه ګوري تاسو هغه کار دونه ټینشن دونه پریشانی کړی وي کنه، هغه د وجه نه تاسو څه کوي لګي چې د ژوند هغه نوري سي بالکل تاسو اګنور کړی وي، هغه ته بالکل تاسو مخ نه کوي. د پکار چې لکه داسې سيزونه خپل ژوند کې کول چې کم تاسو له خوشحالي درکې، کم تاسو زړه خوشحالي، نو کله شل منټو لم تلکه بهر وتلې، څه بچی دي بچو سره لږ وخت تیر کو، لږون ته دوستانو سره بهر وته، لږون ته واک لروته، نو هغه سیز هم ډیر زیات تاسو هغه ذهني دباو کمولو کې مددگار وي. صحیح شو. ډیر زیات مننه میډم کائنات سرور سوچي کلینیکل سایکولوژیست، ډیر زیات مننه جی، خوشاله اوسئ. ډیر مهرباني. دا مونږ سره جی میډم چې کوم مو کائنات سروت څوک چې کلینیکل سایکولوژیست او نننۍ ورځ په حق لا چې کوم په پوره نړۍ کې نن دا ورځ مانځل کیږي د ذهني صحت د غوړه ساتلو لپاره آگاهي ورکول د دې مقصد دی. هم دې سره نننۍ خبرونه زموږ سره ترسي په دې دعا سره اجازه راکړي چې چرته مو ښه د باد اوسئ. د لوی الله پامان.